الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان، الله جل شانه غفور رحیم ذات ته، مهربان دی په خپل بنده باندې، مشفق دی په خپل بنده باندې، او د بخنې او د صفایي یعنی د صفا کولو د خپل ځان طرف ته دراغختلو الله جل شانه وړه وړه بانه هغه ګوري چې زما دا بنده مغفرت هغه وشي او د زما طرف ته هغه راځي، نو د پاک صاف وی لکه څنګه چې د مور هغه پیدا معصوم ته معصوم هم ځکه وی چې د هر قسم خطا او د ګناه نه چې کوم دی هغه پاک وي. محترم مسلمانانو، څو خبر استاسو مخکې عرض کول غواړم او استاسو مخې ته هغه اخل غواړم، بلکې تاسو ټولو ته هغه پته ده صرف د یاد دهانۍ دپاره. الله جل شانه قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بل آیت کریمه استاسو په وړاندې هغه بل ما ولستو: یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. دا دو آیات کریمه او یو حدیث مبارکه چې توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا او کما قال علیه السلام. عزیزانو، په معاشره کې هغه د ګناه کارونه، حرام کارونه، ناجایز کارونه، هغه د کاروبار په لحاظ سره وي، هغه د تعلقاتو په لحاظ سره وي، حرام وي، او د قرآن د آیات د تفسیر د دې په ضمن کې اهل علم بیا معاشرتی حالات هغه لیکلي، قسم کاروبارونه او تعلقات هغه ذکر کړي، په دې کې دا جایز دي دا ناجایز دي. چونکه هر څه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر داسې سيزونه دي چې د پیغمبر په وخت کې نو اوس شته دي، ډیر داسې اشیاء دي. نو اهل علم او مجتهدین د قرآن او د حدیث پر رڼا کې د هغه مسائلو جوابونه هغه راوستل، د هغې حل هغه راوستو او قیاس هغه اختیار کو. لکه مثال په طور باندې غړۍ ده، نو د پیغمبر په وخت کې خدا غړۍ ساعت هغه نو د دې قیاس هغه په ګوتمه باندې هغه کړی دی، ګوتمه باندې چې یاره دا استعمالول او دا د دې استعمال په خې لاس باندې که په ګس لاس باندې. داسې ډیر مسائل هغه اهل علم هغه ذکر کړي دي. عزیزانو، یو آیت کریمه ده چې تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله جل شانه فرمای زما بندگانو تعاونوا علی البر والتقوى، د نیکی او د تقوا په کارونو کې یو بل سره مدد امداد هغه کوي. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ولیکن د بدکاری او د ظلم او د جبر او د دشمنی او دغه شانتي ناجایز کارونو کې د یو بل مدد امداد چې کوم دی هغه مکوي. افسوس خبره خدا ده چې زمونږه معاشره د قرآن او د حدیث او د علم نه خبره ده، نو بیا به هر سړی اگر اپاسی چې دا سیس په قرآن کې شته، دا نشته دی، دا داسې
ما ته پلان کیسز په قرآن کې ثابت کا، ما ته د هر یو سیز یو اصول او ضابطه وي. لیکن افسوس مقام مونږ د پاره هغه دا دی چې مونږ عقل نه استعمال، مونږ جهالت هغه مخکې کړی دی او علم مو هغه رستو کړی دی. زمونږ پښتو معاشره کې هغه دغه مشهوره ده کن دی پښتانه اول ډس کوي او سوچ دی بیا باد کې کوي، بیا وایي چې یاره دا مې څه غول مې ولړه او دا مې څه لانجه هغه په سر باندې واغسته او دا مې څه کارونه هغه په سر باندې و. نو نه، د دې د وجې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته به فرمایل چې ای زما صحابه خپل ژبه هغه په کنټرول کې کوي، خپل ژبه کنټرول کې کوي. یعنې دغه ژبې د لاسه به تاسو ته ډېر شر او فسادونه چې کم دی هغه به پیلاویږي. نو عزیزانو، الله جل شانه فرمایي چې د نیکۍ په کارونو کې هغه یو بل سره مدد امداد کوي او د ظلم د جبر او د ګناه او د هر قسم د زیاتۍ په کار کې به یو بل سره مدد امداد هغه نه کوي. حالیه اوس په تاسو هغه لیدلې وي، بلکې داسې د شر او د جګړو خبره هغه نه ده چې نن سبا تاسو حالاتو کې مونږ ته خلک وایي خبرېږو، په خپل هم ګورو چې څومره په دې ټیک ټاک باندې فحاشۍ پیلاولو والو، دمتوب پیلاولو والو، نو د هغوی خلاف حکومت چې کم دی هغه ډیر اکشن هغه غسته دی او دا ډیر افضله او بهتره او خشته خبره ده چې بجلیګر مناسب رحمه الله او ټول اهل اسلام او مسلمانان دغه هغه چغې وخی چې یاره اقتدار قوت او طاقت دا د حکومت په لاس کې دی، نو چې دوی وغواړي هر څه هغه بندولی شي ختمولی شي، چې دوی نه غواړي هیڅوک هم څوک هغه که مثال په طور باندې یو کور دی چې پلار مشر هر څوک سربراوي او د هغې روکتام هغه نشي کولی یا هغه نه کوي، نو ما تحت چې کم دی هغه به روکتام به د هغې وکړي، خو لیکن ډېر نقصانات په هغه مخې ته هغه راشي او ډېر نقصانات په چې کم دی هغه به اوچتوي. نو عزیزانو، تاسو ته زه د قرآن په رڼا کې هغه ووایم چې تعاونوا علی البر والتقوا. اوس که دا ټیک ټاک باندې فحاشي پیلاول دي او ډمتوب پردو زنانو سره ویډیوګانې وغیره، نو دا اصل کې د ګناه په کار کې یو بل سره مدد امداد هغه کول دي. په دې کې دا کیمرې نیولې ده او ویډیو ولا جوړی، خلک ورته چې څومره هغه ولاړ دي دا ټول شامل دي په دې ګناه کې، او ننداره هغه کوي دا ټول شامل دي په دې ګناه کې، او دا د ګناه په کار کې یو بل سره مدد امداد چې کم دی هغه کول دي. او ډیر خلک هغه د خپل د چن د دنیا د پیسو ګټلو لپاره خپل ایمانونه خو اسیم خرڅ کړي دي، کا د کاروبار په ذریعه سره وي، هغه د سوشل میډیا په ذریعه سره وي، خپل عزتونه هغه نیلام کړي دي، خپل حیا عزت هغه خرڅ کړي دي د چن پیسو د لپاره. ولی چې اصل کې زمونږه ایمان هغه دی حالت لراغله دی چې یاره بس دغه زندگی ده، په دې کې دغه پیسو ګټه که حلاله ده که حرامه ده که هر څه، ځکه دا د قیامت په علاماتو کې دي. روایت کې راځي چې قرب قیامت کې به د حلال او د حرام تمیز ختم شي، یعنی فرق به د حلال او د حرام به ختم شي. څوک به دا نه وایي چې دا زه دا کم کاروبار کوم، دا طریقه کار چې دی دا زه د اهل علمو نه تپوس کوم چې یاره جی دا د قرآن او حدیث په رڼا کې دا کار جایز دی، دا طریقه ټیک ده او کنه نه تپوس بني، بلکې خپل ذاتی چې کم دی هغه مجتهد به د ځان نه هغه جوړ کړی وي او ذاتی طور سره خپل نفسیاتی خواهشاتو په بنا باندې چې بس مال پکې شته ګټه ده پکې، بس دا جایز دی، بس ګټه وی جایز نه ده څه، حالانکه د ګټې خپل طور طریقه کار دی. دغه شانتي د نبی له صلوات والسلام د دور نه پس د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې څومره فتوحات هغه شو، عمر فاروق تعالی عنہ په نبی له سلام په وخت کې موجود دی،
پس د پیغمبر چې کم دی هغه ډیر مال هغه راغی، اوس هغه مال ګټل مال غنیمت ورته هغه ویل شي، هغې دپاره کم کم تکالیف هغه تیر کړي دي، کم کم جنگونه چې کم دی هغه کړي دي، او څومره خپل خواهشاتو باندې هغه اخپې هغه یخي دي. نو عزیزانو اصل کې تمیز چې کم دی د حلال او د حرامو به هغه ختم شي. بس جی ټیک ټاکران دي ویډیو جوړي، یاره بس دا خو مهنت دی، موږ مهنت کوو. اوس دا یو سړی به پیسې به ولا الله لکه ډېرې ورکړي وي او دغه شانتې د نشې تماشې شراب وغیره دا بوتلې به راوړي دکان، یاره زما خو کاروبار دی. لکه کاروبار خو د دې ټیک دی، خو طریقه دې ټیک نه ده که نه؟ طریقه کار دی هغه ټیک نه دی، لار دی هغه صحیح نه ده اختیار کړي. دغه لار نه ځان خبر که، هغې نه پس ته کاروبار چې کوم دی هغه کوه. دغه شانتې نور څومره د ترانسپورټ هغه شیزونه دي په څومره کې ملاوټ کېږي چې الراشي حدیث مبارکه کې چې راځي چې ملاوټ کولو والا چې کم دی هغه زمونږ نه هغه نه دی، کم چې ملاوټ هغه کوي. اوس پی خو هر څوک خرڅوي، اوس په پیو کې اوبه اچول، یاره جی مونږ ته بیا پیسې نه پاتې کېږي، دا نه کېږي، دا لکه پی خرڅول خو د جایز دي، دا طریقه کار دی هغه ټیک نه دی. طریقه کار دی چې کم دی هغه. فمن غش فلیس منا، نبی علیہ السلام فرمایي وایي چا چې ملاوټ هغه وکړو دا زمونږ نه هغه نه دی. اوس دا ملاوټ کول دا حرامه طریقه ده، په حرامو طریقو باندې چې کم دی هغه پیسه هغه ګټل. فمن غش فلیس من، حدیث مبارکه کې چې کم دی ډیر نه اهله او جاهل خلق هغه د دې نه هغه نه خبره وي، هغه د دې د اصولو نه چې کم دی هغه نه خبر دي. او دغه شانتې د کاروبار په ذریعه باندې او نور اشیاء وغیره وي، یا مونږ د ګناه د ټیک ټاک هغه خبره کوله، د ټیک ټاک په ذریعه باندې غلطي ویډیوګانې د ډانسونو د ګانو بجانو د پردو زنانو حیا عزت د دې چې کم دی هغه ویډیوګانې هغه جوړول پردی زنانو سره ستا ویډیو جوړول، دا خو ستا زه ځان ته موبایل ونیسه زه ټیک ده، ستا طریقه کار دی هغه غلط دی. د ګناه څیزونه دي چې کم دی هغه ځان طرف ته هغه سبا به ته مړ شي، مړ به شي، مردار به شي، او دا ګناه به چې کم دی هغه به دا به پاتې شي دا ګناه. او بل حدیث مبارکه کې راځي اوس په دې باندې په دې ګناه باندې کاروبار په ذریعه سره څومره حرام کارونو باندې هغه پیسې ګټل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، جنت ته به هغه جسم نه داخليږي چې د هغې پرورش په حرامو باندې چې کم دی هغه شوي، هغې پرورش هغه په حرامو طریقه باندې چې کم دی هغه شوي، او په ناجایز طریقه باندې چې کم دی د هغې پرورش هغه شوي. اوس دې په ذریعه باندې هغه مال دولت په د حرامو هغه راوړي، اولاد باندې به خپل ځان باندې به هغه خوري. دا ستا نشونما چې کم دی د اولاد او د ستا په ناجایز پیسو باندې په ناجایز طریقه باندې چې کم دی هغه کیږي. دغه اولاد دغه ماتح سبا ستا چرم فرما بردار هغه نشي جوړ. دغه اولاد سبا تعالی جواب درکې او سر د لمات کی، ته دا نشي ویلی چې استاد زوی ما سره هغه ظلم وکړو، راضي خلک سر له او یره جی زما زوی داسې زما زوی داسې تپوس دې وکړو ستا کمایي ستا کاروبار طریقه کار دې څه دی، یره جی داسې ده، یره جی خفه نه شي، بس دا ستا د اولاد پرورش چې کم دی هغه په حرامو باندې شوي، بس د الله تعالی نه به درته سوال هغه کولی شو او نور د هغه پرورش هغه شوي حدیث په بنا باندې. په دې کې مونږ نور چې کم دی هغه هېڅ هم نه شو کولی، بس د دغه د دې ظلم ته او د دې سختۍ ته به هغه اوس خپل ځان نیسي. الله تعالی دله په دنیا کې هم دا سزا درکړي، آخرت کې بیا والله اعلم الله په خپل کارونو باندې هغه ښه پوهېږي. نو عزیزانو څومره چې زما وروڼه خویندې دي، مشران دي، کشران دي،
څومره ناجایز کارونو کې مبتلا یې، څومره په غلطو کاروبارو کې هغه مبتلا یې. اوس په دې کاروبار نه مثال په تور باندې زمونږ د ځوانانه طبقه ده، دی په دې موبایلو باندې باینانس باندې وي وغیره، دا بیټ کوین او دا یو شی بل شی ډیر سیزونه هغه دي زمونږ سره ډیر تعلق نشته، ډیر پیژنو نه، دا سو خاص چند هغه نمونه دي کوینونه وغیره دي. اوس په دې کې د اهل علم هغه فتاوی وګورئ. اوس مال حقیقت ته د خدای تعالی په کور کې ولالم سو الکان ما تراغلی ما نه تپوس کړ، اوس داسي الکم هغه ما تراغلی یرجی اعلام بیگا هغه کې پیسې جمع کې پلان کیسیس کې، او دا ماته چې کم دی وای دا جایز کار دی که ناجایز؟ مې کم سی یره دا طریقه کار مته نه، دا حرام دی، دا ناجایز دی. لان کې عالم دا لیکلی، ډنګلی عالم دا لیکلی، حدیث کې دا راځي، قران کې هغه آیت کې دا وای تاسو د الله په ذات باندې یقین فورا سحر د نور راختونه مخکې هغه غسیز هغه ختم. داسې خلک هم داسې مسلمانان هم فرمابردار هغه شته. کني هغه درباریان او دین فروش هم هغه د تملو شي چې یاره مړه بس کوا مونږ تم پکې هغه کوشش کوا خیال ساته صدقه پکې وباس. الکه په حرام مال کې چرته صدقې وزي، حرام مال کې د صدقو نیت ته هغه څنګه کې ډیر خلک هغه راغلي بحث را سره هغه کړی دی، یاره جی پلان کیسز ډنګلیسز ګنټه 2 غنټې ناستې را ځان پویولو د پات خیر یو نتیجه هغه یاره جی دا بس ناجایز دی، او یاره دا ناجایز دی، دا جایز طریقه کار هم پکې خپل شته، خپل طریقه. اصل کې په جایز طریقه کار کې هغه کې دومره مال هغه نشته، دومره ګټه چې کم دی هغه نشته. او یاره جی چې پلان کې کاروبار کې مونږ دا کار اونکو بیا پکې ګټه هغه ټیک شو په حرامو طریقه باندې هغه ګټي. د اولاد پرورش، د خپل ځان پرورش، اهل او عیال پرورش په پدې ته کې سبب هم دغه ستاده لپاره درد سر چې کم دی هغه بګرځي، لیکن په دې مال باندې الله جل شانه خوشاله هغه نه کی. نو دغه شانتي په ټیک ټاک باندې هغه څومره ځوانان دي دا مال هغه ګټي، او څومره چې کم دی پیسې هغه په خپل ځانونو باندې د دې په ذریعہ باندې هغه لګي او دغه شانتي ګټي. نو څومره په حرامه طریقه باندې ناجایز طریقه کارو باندې هغه مالونه هغه ګټل کیږي، پردي عزتونه لوټ کیږي، خپل عزتونه هغه لوټ کیږي. نو زه خواص چې کم دی هغه دا څومره ټیک ټاکران دي او د دوی باندې دا سيزونه هغه بند شول، او په کارم د چې بند شي په دې باندې تاسو خفکیږئ، ما په دې باندې خفکیږئ ما، دا د خفغان سیز نه. یو انسان دی دا ویره ټول عمر می حرام کړی دی، ګناه می کړی ده، یره چې دا به وسکی نه خفکیږي ما په دې سیز باندې. الله جل شانه قرآن کې بل ځای کې فرمای یا ایها الذين امنوا لا تقنطوا من رحمت، ای زما مؤمنانو مسلمانانو چې په خپل ځانونو باندې هغه زیاتې کړي او حد نه تجاوز هغه کړي دي، زما قانون چې کم دی هغه پورې خنداګانی او دغه شانتي دغه خلاف هغه تلی دي. نو لا تقنطوا من رحمت الله، ساچ دي ترکم عزیزانو دا یو نقطه ځان سره یاد سه، ترکمه پورې چې په وجود کې سا موجود ده تر هغه پورې د توبې دروازه هغه کولو، چې کله د سا هغه مدت هغه پوره شو او وتلی هغه شروع شو واسطه د توبې دروازه پتا باندې هغه بند. اوس د دې څه پته لګي کم انسان په کم ټیم مړ کی چاته هم څه پته نشته، چاته هم پته نشته. د دې د وجه الله جل شانه دا مرګ چې کم دی هغه پټ ساتلې دی. کم انسان کله وخت پوره کی الله تعالی اوس تمره لوی حکمت ته وسار سړی و یار چاته پته وي زما 50 کال عمر یاره خمزیدار بس 49 کال می چې کم دی خمستیان او خار سکول او دغه بس نیم کال می میاشت لمه پاتې په دې کې بل الله تعالی ته توبه واسم سجدي بولګم بس معاف کی بس ټیک نه 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 خدا قانون بیا مذاق شو. الله جل شانه دا پټ چاته سپته لس کال پس مړ کی پیدا شیلا په سبا مړ کیږي لګ وخت پس 50 کال 100 کال یو نیم سل 200 کال هر څومره والله عالم د چا څومره هغه عمر وي الله جل شانه دا پټ سات. په هغه 50 سيزونو کې یو سیز دا دی چې مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دا الله ته پته،
کوم انسان به کله هغه پیدا کیږي کله به مړ کیږي څومره روټۍ به خوري څومره سا به اخلي څومره خبرې به کوي چرته به ځي چرته به نه ځي دا الله ته هغه علم دی څومره دا زما میندې خویندې هغه دي په دې ټیک ټاک باندې څومره ګناه وخت هغه تیر کړی ځوانان دي نو امیده کیږئ مه راشي یوه سجده الله جل شانه ته د توبې هغه وباسي یوه سجده کم چې په حرامو کې مبتلا یوه سجده الله جل شانه ته په سچا زړه باندې هغه وباسئ او وژاړئ د الله په مخ کې زاري منت یې ورته هغه وکړئ او دغه شانتې فریادونه ورته هغه وکړئ او الله ته وایي چې الله پرې مې ښودل دا هر څه ستا د رضا دپاره ستا د رضا دپاره لکه یو ځای کې هغه زه ناستو یاره یقین وکئ تاسو د الله په ذات یقین وکئ که مونږ خاموشه پاتې شو کم انسان ما تحت وي وس مو پرې رسي هغه ته وضاحت وکړو پوه شو پوه یې کړو په ډېرو ځایونو کې هغه خاموشه پاتې شو او مونږ ته بار بار هغه دا ویلی کېږي مړه نن سبا په دین اسلام باندې څوک عمل دا دین د ځان سره سنبال کېږي دا العیاذ بالله د کفر هغه الفاظ دي انسان امید دی چې دا کفر ته هغه ورسي او د ایمان نه هغه خلاص کړي یاره دا دین د ځان سره سنبال کړي زمړه دا سیزونه څه فرض خو نه دي زمړه دا څه په قرآن کې راغلي زمړه دا څه په حدیثو کې راغلي دي انسان کفر ته وباسي او د خبرم ني لکه هغه حدیث مبارک قدم په قدم به تا ته د دین اسلام او د پیغمبر هر خبره هغه یادېږي خو افسوس دا دی چې ته د علم نه خبرې د قرآن او د حدیث نه خبرې کم از کم نبی علیہ السلام فرمایي چې د قرب قیامت انسان به د شپې مسلمان ودشي سهار به راپاسي دی به کافر سهار به مسلمانی ایمان والا به د شپې چې وده کېږي دنه به ایمان تللی ولې داسې گفت او داسې کارونه قرب قیامت ته او د فتنو هغه دور دی تا اکه د فتنو هغه دور دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې چا دغه د فتنو په دور کې او دغه د ګناه په دور کې زما یو سنت هغه ژوندی کړو د 100 شهیدانو هغه ثواب دی 100 شهیدان یقینو کوي قدم په قدم کور په کور معاشره تاسو وګورئ د دین اسلام نه دومره لري ومونږه دومره لري په معاشره کې د مشر قدر عزت هغه ختم شو استاد به په معاشره کې کم قدر کم عزت به مونږ خپل چې ماشومان کم اساتذه سره مونږ سبق او دغه ویل یاره حقیقت ته دا ټول چې دا څوک به دا بیان اوري زما په عمر کې یا زمانه مشران چې وال به مونږ په مدرسه یا په سکول کې په جماعت کې به هغه وخوړه نو مونږ به د یاري د لاسه په کور کې غږ نشو کولی ولې هغه والدین او په خپل به مونږ باندې را باندې چې ته سړی نه که څه خطا خو به دې کړي څه آرامیتوب به دې او څه کار خو به دې هغه کړي او بل به د استاد داسې عزت او په زړه کې داسې عزت والدین به هم داسې عزت ورکولو والو چې یاره جی بس هر څه به زما دې بچي باندې علم زده تعلیم هغه درته ورکړي بس وښایي ټکئ هر څه کوئ ورسره ته باندې دا علم او د سبا چاته گزار نشي ورکولی په مدرسه کې که په سکول کې په هر څه کې ړونه تنګ شول ایمانونه کمزوري شول نه ټوپک تماچو ته خبرې لاړې او دغه شانتي جنگ جګړو ته هغه خبرې لاړې چاته خبره قدر چې کم دی هغه ته نشي کولی دا هغه د فتنو دور دی چې دین اسلام دومره دباو شو دومره اوس که یو انسان په یو ګناه کې مبتلا وي چاته دا نشي ویلی چې یاره جی دا ګناه ده دا خطا ده دا کار ته پرېږد نه دا زه ټیک کوم دا زه دا کوم دا زه دا کوم لیکن هر سړي ته خپل خطا او ګناه چې کم دی هغه نه ښکاري بل ورته هغه ښکاري مشرانو هغه خبره کړې ده چې اوخان ساتي نو دروازې به هغه دنګې ساتي دروازې به هغه دنګې ساتي دغه شانتې اوس دغه چې کم د اهل علم هغه فیلډ دی ته په دې فیلډ کې د دنیا هر قسمه انسان مخې ته راځي کنزل وی نام کوي بد ردم وی جنگ جګړم کوي هر څه کوي نه الحمدلله اهل علم خپل فیلډ هغه نه دی پرېښی بس دا د پیغمبر ته د دنیا مشکلات مخې ته راغلي نو مثال په طور باندې نن سبا دا یو ټوټه پوټه عالم تاسو مخې ته ولاړ د څه حیثیت دی د څه مرتبه ده د پیغمبر باندې د دنیا پیغمبرانو باندې هغه دومره تکالیف هغه تکالیف په تیرې زیبه دا خو فانی دنیا د ختمه بشي نن یو سړی را پاسي پتا پسي
ودلی ټوپک تماچا جنگ جګړې ارس بس تا وختي طور سره تکالیف تی ختم بشي سبا بستا صاحب دی اغوزی زا عمری دایمی زندگی د بس بیا مزه کوا الته باخرت یا به ته مزه کې ستا تا چې د چا د لاسه تکلیفونه غتیر اب بیا ته ګوري بیا په اور او په جهنم کې به هغه سوځي بس هغه باندې بستا پروام چې کوم دی هغه باندې نو لا تقنطوا من رحمت الله زما د رحمت نه امید کیږي یو سچا توبه را توبه سي سچا توبه یره یقینو کوي تاسو 2025 تا کال وګورئ سیلابونه آسمانی بجلی تندرونه او اوبرا وریدل د اسمان نه او دغه شانته نور قسم عذابونه چې کم دی هغه موږ تاسو باندې اغرال د 2025 کې زلزلې د اوس زلزلې هغه سمره را یره یقینو کوي سره زما نه چې زته بچیم سره زما ټوله معاشره پوره دنیا وګ یو مسجد ما داسې ونکت رجال القوم رالو ویناګانو باندې مخریص خاص قوم رالو یره جیم مونږ دلته بس کینو توبه وباسو وای مونږ ته زمونږ جدا رشتہ دارو کې پلان کې سره نه لګي دې لغون ته کې داسې حرکات کوي ته زسو کماله پکار سړي یره تعالی دا بس چې زم رمو کچم زبدا کار کوم بس چې هغه ارس کوي الله ته توبه الان کې په یو معاشره کې حدیث مبارکه کې راځي وي په یو علاقه کې رشتہ داری ما تول والا موجود هغه پورا معاشرین الله جل شانه رحمت هغه وجت رحمت چې کم دی هغه نه راوړي باران غواړو اوس دا د بیا ګرمي د سمره پادرو دا د اخیری تاریخ ته په ختمېدو ده او سمره اوري هغه را کوس کړ باران غواړو یا الله بارانو کې باران اوش بیا آفت او مصیبت را لچ کم دی هغه جوړ باران د الله نه هغه نشو غوست وایو کنه بار با یا الله د رحمتنا زحمت او عذاب چې کم دی هغه جوړ شي دا ولی دا زمونږ استاسو د ګناهونو هغه اثرات دي تبل انسان ته هغه ګوته منی خپل ځان ته سوچ کچ یره زما لین دین څنګه دی زما کار روزگار څنګه دی یره زدا پلان کې کار روزگار کوم زب لګ د اهل علم نه تاسو کوم چې یره جی زدا پلان کې کارونه هغه کوم چې ما ته وي زما سناجایز کار خو نشته زما دغه روزگار دی په داسې طریقه باندې زه روزگار کوم دکان چلو رړه مې لګولې ده نور څه کارونه دي هغه داسې کومه خرید او فروخت کومه خبره ده خلکو نه مالونه هغه خلم بل باندې مخکې هغه خرڅومه دغه شانتي مالونه وي په داسې طریقه باندې پوست اهل علم نو یره جی زما پکې کم کار طریقه کار داسې ناجایز دی حرام دی ما ته وای چې هغه زپریږم چې حق حلال مال چې کم دی هغه نه قرب قیامت ته د حرام او د حلال تمیز به ختم شي دینه مخکې تاسو ته هغه مو حرام او د حلال تمیز په منځ کې چې کم دی هغه ختم شي بس چې څوک څنګه هغه غټي بس هر چاته به خپل ځان چې کم دی هغه بخخ کوي هر چا عزتونه به هغه ختم شي د مشرانو کشرانو باندې به شفقت هغه ختم شي د والدینو عزت به هغه ختم شي د اساتذه او د معاشره کې د عزتمند طبقه عزت په چې کم دی هغه به ختم عزت په خلکو په نظر کې چې کم د علماو عزت په هغه د خلکو په منځ کې هغه ختم شي ولی قرب قیامت تبا دا علما به الله چې کم دی هغه اوچت کې عالمان به ختم شي ختم بشي به دغه نا اهل او دغه شانتي ګیره خریلی او دغه شانتي فاسق او فاجر برازي دې منبر باندې به ولاړو به خطبه او داسې زونه به هغه ټول به د ګناه هغه دور هغه شروع د ګناه او هر یو سیس به هغه د ګناه وي او هغه به شروع قرآن به الله اوچت حدیث به هغه ختم شي قرآن به موجود وي پانی به سپینې درته ملاوي سپینې به درته نه به وي آیاتونه پکې نه وي حساب هغه ختم شي عزیزانو د الله طرف ته هغه رجوع کوي الله طرف ته هغه سرنګون شي حق او سچ توبه ورته الله توبه سي هغه جنگ جګړې دغه تاویلی ماویلی دغه پلان کې د سړی بچی نه ډینګلې د سړی زوی نه دی یاره ته د سړی زوی بس ټیک شو ته د سړی زوی کوشش کوه ته د سړی زوی ځان ساته استبل نه هغه وړه خپل ځان ته هغه سوچو ز سنگم زبم قبر لازم ما ته من فرشتي راځي زب جواب سور زب په قبر کې ما نه څه سوالونه کی څه جوابونه ور د عمر به الله تاسو کوي د مال به الله تاسو کوي د صحت به الله تاسو کوي مال می در کړو عمر می در کړو ځواني می در کړی و صحت می هغه در کړو ټول هر څه په کم ځای کې استعمال کړي څه کارونو کې هغه استعمال کړي
ما ته هغه سيزونه هغه خو ټیم کې الله ته څوک دروغ خو نشي الله تعالی به عملنامه په خپل لاس کې دا ولته په خپل ولوله په خپل چې کم دی هغه ته وای چې تاسو څه کړی دي څنګه جایز او څنګه ناجایز دا ټول ارسه په خپل الله زخه نا خبر عالمانو صلحاو زما دوستان اولیاء پیغمبران می درستول دي هر طبقه می درستول مړی بکی دل بیماری براتله ارس آفتونه اکسیډنټ یو شی بچ دا ټول زما طرف نه اشاری به خو ته پوی دین په خپل دنیا په عيش او عشرت کې یقینو کوي شیطان په زین استه شیطان چې کم دی هغه په زین استه هغه پروام نشته دی موږ ټول د شیطان هغه کارونه چې کم دی هغه خپل ځانونو کې هغه راوست د بنی اسرائیل هغه پورا عادتونه چې کم دی هغه موږ په خپل ځان کې هغه راوست نن تاریخ پورې د هغه مشرکین مکه په شانتي شرکی لور هغه پیدا شي ډیر پلاران او سړی چې کم دی هغه بوتاړي هغه وران کړي اسخا مخه چې کم دی هغه وران کړي د لور په پیدایش باندې دې کمسل ته په خپل هغه پته نشته چې دا زنن په دنیا کې غټ سړی ما او ګرځم زه د چانه پیدا زما مور شرط د چالور نه د چانه پیدا شي نه الله په قانون پورې بچ کم دی هغه خاندان د الله قانون چې کم دی هغه باندې به تندې نه ورانه تندې صحابه کرام ولی کامیاب پدیو الله رسول به ورته چې دا د الله بس لبیک یا رسول الله رسول بس چې الله وای دا کار اوس ز سویم زما بچي سوي زما خزه سوي زما خاندان سوي الله رسول زمو په دې پروا نشه الله دا وای مونږ کوي او الله مو مونږ کوي بس څنګه کوي یاره داسې طریقې بس داسې طریقې سره به ته وګوره په یو دوه رکعات عبادت باندې صحابه کرامو ته مدد امداد چې کم دي هغه برات ما ته 15 وخت ډخري وخو 15 وخت نوافل هم کو تلاوتونه هم کو ورسه کو مونږ ته اسم نشته دي اسم نه ملاويږي ولی عبادت صحیح طریقه باندې دینا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الله عبادت داسې وکړه چې ته عبادت ته ولاړ ته داسې تصور کړه چې الله تعالی ما ته مخامخ ته زه ورته ګورم کته الله نشلی دی فانه يراك نو بیا دا ګمانو ک چې زه ولاړم الله خو ما ته ګوري کنه دا ټول عمر د سپینګری شو الله شي په معاشره کې تاسو قسم ولور ټول عمر په یو قل هو صورت باندې دا ټول منځنو او نور قران هم د سپروت اس پروامو پاغي باندې نشته دا یادول دې باندې ځان پویول د قران صرف د تلاوت لپاره نه دی دا قران چې کم تلاوت ته کې په دې باندې بزان پوي چې ما ته اوس په دې کې الله وایس عربي دراشه د حدیثو کتابونه ډک دي قران هغه ډک دي وای عربي وای ته عربي وای کنه سپي په دې باندې احکامات باندې به کم اس کم ځان پوي دا قران دې موږ علاقو کې ګوره غټ جهالت هغه ده چې قران موږ صرف تلاوت پورې مخصوص بس دا ثواب دی بس دا ډیره ده بس نور قران دا د پروت ته د دې سمج د دې سوچ او فکر اهل علم خلق هغه پرې خو د علماء پرې خو کورونو کې ځان ته چې کم دی هغه تفسیرونه او داسې زونه هغه کولوکل نو سبب بیا ډیر اپاسي بیا په علماء باندې هغه اعتراضونه بیا خلکو کې دا جهالت هم هغه راغی یو تفسیر هغه سووي بیا ځان نه یو لې فلسفر چې کم دی هغه جوړ کی او د قانون او د قیدین هغه خبر ني کبیا ته تپوس کې نو خلای چې کم دی هغه ورانه نیولي یاره چې په قران کې بس دار غلي دي کنه قران کې الله دا نه وای سیس قران چې هغه سره حدیث هم ټچ دي سره دا فقه دا ارس دا ټول یو قانون یو ضابطه د پدې کې بته د مسلې یو حل اگر او بس او بي واضح قران کې یو مسله ذکر بس ټیک وضاحت نه حدیث ته برجو کې حدیث کې وضاحت چې کوم دي هغه مجتهدین ته فقه ته او تدې تفاسیر ته چې کوم دي هغه برجو کې چې اهل علم او مجتهدین بیا د دې څه جواب هغه کړي اسنا پلان کې لکه پلان کې دی اړو پویدونه هغه اکابر غټ غټ علما تیر شوی دي بس ته پاغي باندې عملو کا بس رز د قیامت دا غي گریوان او ستا بلاسي که چرته په غلطه بوتلې د هر سړي د ځان نه مجتهد جوړ کړي ځان نه هغه د پښتنو خبره د نیا میړې جوړ کړي او پلار هغه جوړ کړي وي چیرې جی بس استاد دا کار داسې او دا کار داسې الکه تا عالم مخکې کړي بس هغه پرېږي دا هغه ته وایي چیرې جی دا کار د دې جواب څه دی یاره دا بس ټیک شو بس تاسو راته وي بس ټیک خبرم نن سبا غلطه ده
چې تا کوم مولا پسې لاړ شو کوم اړ ته یو مړه تاړو چا پسې زما اړو د سره چا پسې زما دا خبرې مکه ودا د جهالت خبرې د مکه ستا د مسجد کم د علاقې کم عالم دی سغله لاړ شي یره جی دا مسله څنګه یره دا بس ټیک شو لبیک جی دا زرم بس ټیک شو الله داسې وی جی الله داسې وی بس ټیک شو یو خو وی وزا ظاهر جهالت وی واضحه جهالت وی خو هر چاته غخکار تمره عقل خو الله تعالی هم درکړي عزیزانو الله طرف ته رجوع کوي الله طرف ته هغه توبه وباسي توبه وستلو سره او هر معاملات هغه ټیکول سره به زمونږ استاد خلاصې راځي یعنی زمونږ معاملات چې تر څو پورې ټیک ني که الله سره وي او که انسانانو سره وي که هغه معاملات د کاروبار وي که د روزګار وي که د مال د ګټلو وي چې دا معاملات زمونږ هغه ټیک ني یقین کوي دغه ډخرې به وخو اسپم به نه ملاوي الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله